او एकदम کمرې ته راغله نو موږ هم ګبراو شو او مال یې په مخ ته بیړه هم راکړه او زه یې وموالم او لاندې ګاډي ته یې کوزه کړم ګاډي کې یې واچوله پولیس چې کوم تا دپاره شپه ورځې 24 ګنټې هغه لګاتار منډې وهي تا د حفاظت دپاره د عام عوام د حفاظت دپاره بیا په خپلو ادارو اعتبار وکړه. څه ټایم ته روانه کی کنه او بلارې بوتلې نو مطالبه څه وه چې ولې دې بوزو یا څه زموږ څه خبره ومنه نو تا نه به ویډیو کو تا نه به سیختان کټ کو دغه یې راته ویل دا ویښتان ستا خپل دي او دا مې څه خپل دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو کتونکو د صدر نه چې کم خواجه سره اغوا شوی هغه پولیس بازیاب کړی دی او دوه ملزمان چې کم دي هغه هم پولیس گرفتار کړی دي. دا کم خواجه سره چې اغوا شوی دا څوک دا چا اغوا کړی ولی اغوا کړی او ملزمانو په خپل تفتیش کې څه ویلي دي دا یو ډیر تفصیلی رپورټ دی ضروري وګورئ. ستاسو نوم دی پرنس کوکو. څومره وخت دی شو دی فیلډ کې؟ زما تقریبا 3 کاله به مې کېږي. ستا عمر څاره دی؟ زما څه 21 سال عمر. پرون دا واقع څنګه شوې وه؟ دا داسې چلو دا کس ما ته ډېر وخت نه میسج کولې په میسنجر باندې نو ما نه پیژاندو پیله ځل ملاقات نو خدای شته ما په هغه ورځ راوستو نو چې دې څنګه راغلې کمرې ته نو دې سره 15 کسان نورو نو دې په موږ باندې ګن باندې په موږ وکړو او एकदम کمرې ته راغله نو موږ هم ګبراو شو او مال یې په مخ ته بیړه هم راکړه او زه یې وموالم او لاندې ګاډي ته یې کوزه کړم ګاډي کې یې واچوله او بوتلم. چېرته یې بوتلې؟ پته نه ماته نه معلوم. ته چې کله په ګاډي کې کېنولې نو تا ورسره څه مزاحمت ونه کړو؟ ولې نه ما خو د ډېر جړا فریاد وکړ خو بس هغوی د بچاره هم نه کول. کله چې ته ګاډي کې کېنولې په لاره کې چېرته پولیس یا خلک نه و چې تا ورته آواز کړی وي؟ هېڅ څوک هم نو سهار ټایم و بیخي څوک هم نه. دی چې کوم دا کسانو تا څنګه پیژندل او د څومره وخت نه دې پیژندل؟ دوی سره خو داسې زما خاص ګپ شپ نه و خو بس په موبایل باندې میسنجر باندې ما سره کانټیکټ کول او داسې زما سره نور څه ذاتي مسله هغه نه و. ای وایي چې یاره ستا سره څه دوستي کولو؟ ما سره دوستي کول غواړم نو خو زه خو نه غواړم داسې دوستي ما سره مرګستیا کوله او بس چې مرګستیا نه کوي نو بس دوی خو دا کارونه کوي. بیا څومره وخت یې سره تېر کړ؟ هغوی سره تقریبا ما داسې نیمه ګنټه هغوی سره او بیا څه چلو شو نیمه ګنټه پولیس رالل؟ او جی پولیس رالل بیا او څه کسان وتښتېدل او څه 2 کسان دوی گرفتار کړ. دی چې څه ټایم ته روانه کی کنه او بلارې بوتلې نو مطالبه څه وه چې ولې دې بوزو یا څه زموږ څه خبره ومنه؟ دوی دا ویل وایي ته موږ سره ملاوېږي نه او ته موږ سره بار نه ځې چکر له نه ځې د دوی دا مطالبه وه نور څه خو نه. چېرته مطلب د واده پروګرام کې یو ځای شوی وی چېرته پروګرام دې ورسره کړی؟ نه داسې خو زه نه یم لیدلی خو یو فنکشن کې لیدلی وم داسې خاص زه نه وم لیدلی. پیسې میسې دې ته خوړلې؟ نه پیسې میسې خو مې ته نه زما پیله ځل دوی سره ملاقات. اسې تاسو خو لکه مطلب د پروګرامونو لسې که نه دا دوستي والا ټکې تاسو ته ولې خلکه کوي وجه؟ بس د دوی بس دغه خواهش وي چې موږ سره دوستي وکړي او دا واغم نو بس موږ خو بس مجبورۍ نه راوتې داسې خو نه موږ باندې بدماشۍ نه کوي او په موږ باندې بس رسي. ستا څه مجبوري ده؟ بس زه خپله د کور سربراه یم او څو خویندې وروڼه یې؟ زما 9 خویندې دي او 1 ضرور. د کور سربراه یې نو څونه پیسې ګټې د میاشتې؟ زه تقریبا څه ووایم ما کله حساب نه دی کړ حساب یې نه دی کړ. تا ووایې چې لکه زموږ مجبوري وي که نه ته پیدایشي لکه مطلب داسې چې خواجه سره یې که نه د مجبورۍ د وجې نه خواجه سره شوې؟ نه ولې پیدایشي وم خو خلکو به ډېر تنګولم نو بس مجبورۍ نه دې خوا هم رالم نو دې کې چې دونه مشکلات دي دې نه ولې نه؟ نو بس څه وکړو نو چېرته لاړ شو که موږ چېرته جاب وکړو خلک موږ هلته هم تنګوي. اسانه سبق ویلی دی؟ ما خو 2 پورې ویلې زیات محنت. که دغسې تنګول وي نو ته په دې فیلډ کې بیا مې نو بس څه به وکړو زموږ دغه فیلډ دی نو دې نه خو چېرته تللی نه شو چې چېرته لاړ شو خلک موږ پسې دغه خنداګانې او ډرامې کوي.
کوکو ته خو واقعي چې ډېر تکلیف کې به وي که نه چې کله هغې وتښتولې هسې چې دا دې سوچ و چې پولیس به دومره زر راورسي ما پسې زما خو دا سوچم نو خو بس د دوی ډېره شکریا ادا کوم دوی چې زه راورسېدل زه ډېره زیاته خوشحاله شوم پولیس چې دې وکتل خوشحاله شو ډېر زیاته خوشحاله شو ای څه وې چې څه هسې دمکیانې څه درکولې که پولیس نه و راغلي نو بیا تا نه به ویډیو کو تا نه به سیختان کټ کو دغه یې راته ویل دا ویښتان ستا خپل دي او دا مې څه خپل دا ستا څه ده دا زما سټوډنټ دی ستا څه نوم دی زما تمنا داسې اکثر چې اغواږي خلکه که نه مطلب هر څه هم ورسره وکړي ویډیوز هم جوړ کړي دونه بر وخت پولیس کاروي وکړه څه وایې تاسو د دې پولیس ډیره مننه او د فهیم خان هم ډیره مننه چې زما سټوډنټ زر تر زره بازیاب کو او ملزمان چې دی گرفتار شو په وخت دا ستاسو خواجه سره اکثر دا خلک وایي چې مونږ پیسې وکړو بیا دوستي پرېږدي دې وجه هم خلک تښتئ نه داسې دروغ افوا ده چېرې دا خبرې دا بس مونږ مذوبه خلک یو نو ځکه بس په مونږ باندې هر سړی زورور دی نو په نک دغه باندې راځي را که پولیس نه و راغلي څه به یې کول ورسره بس بیا هر زیاتې به ورسره کړو نازي بیا ویډیوګانې به هم ته کړی وی نور ریپ به هم ورسره کړی او تشدد خو پې شوی دی خیر او نور دغه به ورسره شو د دې داسې مخکې چېرته ویډیو خو نه ده راغلی نه نه داسې بالکل نه دا پیل ځل داسې دغه دی فهیم شاه خان پرون دا وقوه چې څنګه وشوه تاسو ته اطلاع څنګه وشوه بیا تاسو دونه کویک ریسپانس څنګه وکړو د دې ټول ډیټیل لږ راته ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول خو زه د خپل ټیم شکریه ادا کوم چې بر وخت دې کله رپورټ وکړو 7:30 لګ بګ اور هغې نه بعد مونږ چې کله موقع ته لاړو موقع باندې د دې چې کوم دا ګرو دی د سره ملاو شو د نم د بابت کې تپوسونه وکړل چې آیا چا سره دوستانه یا بل څه خبره خو دوی ویل چې نه څه دوستانه وغیره نشته دی بس داسې معمولي غوندې تکرار به راغلي وي او پسې راغلي وي لا فلحال ما ته پته نشته بیا د دې موبایل موجود وي په کمره کې لکه موبایل یې پاتې شوی وي دې نه علاوه د کوم خلک چې دي سپیشلی دغه کسان چې هغه په دې زورور راځي هغې عموما په موبایل خبرې نه کوي په مسنجر خبرې کوي بیا چې کله دغه شو دې نه یو معمولي غوندې داسې هینټ رالو چې فلانکي هلک چې هغه داسې موجود و دې کسانو کې نو هغه لږ معلومات لپاره د یو انفارمر بل انفارمر سره خبرې تقریبا داسې ګنټه یو نیمه بعد چې کله معلومات شو دا فلانکي کس دی هغه کسانو په کورونو به یې چاپي والې او within no time within 30 minutes لګ بګ دا کسان چې کوم دي دا موږ پکې اریسټ کړل او د بازیابي ممکنه شوه دې کې اوس پورې څو ملزمان گرفتار دي ټوټل څو دي او گرفتار څو دي دا څلور کسان دي حاضر وخت کې 2 گرفتار شوي دي یو آن د سپاټ گرفتار شوی او یو ورپسې داسې لږ ټیم بعد گرفتار کړی شو د هغې څه هسټري ده نو هسټري د دې خلکو سوي بس همدغه هسټري وي چې خپل کار روزګار په ځای پرېږدي او دې خلکو باندې یو قسم له بدماشي او مشروطي جوړه کړې وي چې کني فرض که ته ما سره ونه ګرځي دې زه به دا وکړم هغه وکړم په زور بوتلل په زور پروګرامونو ته بوتلل بیا پروګرام کې فرض که بل سړی وي هغه دې سره ان کانټیکټ شي بیا هغه ته دمکې ورکول چې کني دا زما هلک دی د سره به ته دغه نه کې دا زما خواجه سره دی د سره به ته کانټیکټ نه کې فهیم شاه خان دې کار روزګار څه کوي دا ملزمان دې کې یو چې کوم دی یو مصري دی یو ټیلر دی داسې دا عام روزګاري دی بس دې پسې بیا سفارش له څوک راځي بالکل کافی سفارش د دې کېږي او ښکاره خبره دا ده چې انصاف حق کې بیا سفارش دا لږ داسې سایډ ته کېږي دې دا نور ملزمان چې کوم دی باره کې څه وایي چې یاره د دې سره مخکې دوستانه وه وجه څه یادوي دغه یو وجه خو تاسو یاده کړه چې دې چا سره ګرځي به نه که نه دا چې کوم تښتېدلي دي هغې باره کې د دې عموما داسې ده د دې چې کوم هسټري ما وکتله نو هغې کې داسې خبره اتره نشته دی چې کنه مثال دی چا سره پیله نه دوستانه وه یا نه وه دا چې کوم ملزمانو دی په بونیر کې چې ته پارټي کړې به هغه ځای نه راتلل میبي نشه کې او بس اچانک بیړله راغلی چې راځه دا به اوچت کو خپله بدماشي به هم پې پخه کو او چونکې ښکاره خبره ده لږ سمارټ دی نو دی به چې کوم دی مونږ ځان سره مخته کو بس دغسې خبره اکثر داسې کیسونو کې دی خدای دې مونږ سره ولاړم دی بیان هم تاسو له درکړی دی اکثر دی پریشرایز شي بیا دی راضینامي وکړي کیس په ځای پاتې شي زه ما خو خپل ځانې تمام خواجه اثرات ته دا وینا ده چې یو خو ښکاره خبره ده د مرګ حق دی که نه حق چې کله راځي کم ټایم راځي هغه لیک دی د قرآن شریف الفاظ دی هغه لیکلی شوی دی دې نه علاوه لکه ما دې ته ښکاره وینا دا ده چې بی پریشرایز کېږئ ما
هېڅ هم نشي کولی، څه به وکړي؟ مرګ نه سوا څوک څه نشي کولی او مرګ خپل ټایم به یې راځي. نو پرون هم ما دې ته ویلي، نن هم ورته وایم چې بهی که ته راجینامې کې بالکل هغه ته حق دی، که ته ورسره کې که نه کې، خو که ته خپله دفاع او خپله یو قسم له دغه غواړې چې ګنې زما د عزت برقرار وي، نو هغې کې بیا ته په خپلو ادارو باندې اعتبار وکړه، د خپلو پولیس چې کوم تا دپاره شپه ورځې 24 ګنټې هغه لګاتار منډې وهي، تا د حفاظت دپاره، د عام عوام د حفاظت دپاره بیا په خپلو ادارو اعتبار وکړه. انشاءالله موږ مخکې هم کړي دي، زموږ پولیس تاریخ ګواه دی، موږ مخکې هم د دې حق کې چې کوم دغه بیا کړي دي او کوم ملزمان یې هغه مو خپل کیفر کردار ته رسولي دي، انشاءالله دې نه بعد به هم کوو. نو باقي د دې مخکې مسله ده چې مخکې څه کوي، آیا راجینامه کوي یا نه کوي، خو زما ورته وینا دا ده چې بهی دغه څیزونو کې مه پرېوځئ، خپل عزت به پخپله جوړوئ. څنګه تا په خپل هم د پولیس تعریف وکړو، پرینس هم وکړو که نه، د پولیس خبرې تاسو واورېدې که نه؟ دوی اکثر موږ منډه ترنه وکړو، ملزمان هم ګرفتار کړو، تاسو راضینامې وکړئ، دا رښتیا دي؟ نو موږ خو د خپلې مجبورۍ نه دا راضینامې وکړو چې موږ یریږو که نه موږ پروګرامونو له ځو، نو موږ په خپل ځان یریږو چې نه نوره څه حادثه راسه ونه شي، دې د یرۍ موږ چې راضینامه وکړو. ګرانو کتونکو، تاسو د کوکو خبرې مو اورېدې چې هغه څنګه اغوا شوی و، د ایس ایچ او صاحب خبرې مو اورېدې چې یاره بیا دې واقعي چې د دې کوم کار دی هغه د تعریف قابل دی، ځکه چې په 30 منټ کې دې کاروایي کړې ده، ایف آی آر هم درج کړی دی، ملزمان هم گرفتار کړي دي، او کوکو چې کوم ده هغې هم بازیاب کړې ده. دا کاروایی څنګه چې ما ووې دا د پولیس د تعریف قابله ده. خو دویمه خبره چې کومه تاسو واورېده، داسې واقعیات اکثر وشي، دا خو ښه ده چې دی بر وخت بازیاب شو، کني اکثر چې لږ وخت پکې تیر شي نو بیا دا خواجه سرا په سړکونو روزي، احتجاجونه کوي، د پولیس خلاف مظاهرې کوي. خو څنګه چې تاسو واورېدل اوس خو دې ښه کاروایی کړې ده، خو د پولیس یو امتحان چې پاتې دی هغه دا دی چې دغه ملزمان کم فرار دي چې هغه هم گرفتار کی، او چې کم گرفتار دي چې د هغې خلاف داسې کیس په عدالت کې پیش کی چې هغې ته خامخا سزا ملو شوي. د خواجه سرا حوالې سره چې کومه خبره ده، نو په کار دا ده چې دوی خپل کیسونه پرسو کوي، ځکه چې که یو ځل دغسې کیسونو کې چاته سزا ملو شي نو بیا به د چا جرأت نه کیږي چې د اجزانو خلکو ته داسې کار ورسره وکړي، اغوی کړي، بعض ټایم ولې ویډیوز وکړي، بعض ټایم پې تشدد وکړي، نو بیا به داسې واقعیت کلم نه کیږي.